أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نحن سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 150-151. د موسی علیہ السلام واقعہ دی حد پورې رسیدلې وه چې موسی علیہ السلام کوی تور ته لاړو او بني اسرائیلو د سخي عبادت شروع کړ. چې کله دی هلته لاړه نو هم الله پاک موسی علیہ السلام ته وی ته دلته رالې او قوم دی هلته بت پرستي شروع کړله، د سخي عبادت شروع کړو. نو خفګان خو ډېر ورغی، خو چونکې الله پاک وعده اخیستې وه چې 13 ورځې به تېرې بیا یې 40 کړي، د هغې نه پس به کتاب درکړو. نو په دې ایتونو کې الله پاک د هغې واقعې ذکر کوي چې موسی علیه السلام کله د کوه طور نه واپس راغی او د تورات تخته ورسره دي او قوم یې چې ولیدو نو هغې د سخي عبادت کو. نو په دې کې موسی علیه السلام یو خو غصه ډېر زیاتو او بل غمجن او خفه ډېر زیاتو. غصه په دې ورله چې دا قوم مې د بني اسرائیل چې کوم وو دا مې د فرعون نه خلاص کړل، هغه پې ظلمونه کول، زامن یې ولا حلالول، قسمه قسم ظلمونه یې پې کول، د هغې نه مې خلاص کړل. او دا مې دې ته بار بار او ټایم په ټایم باندې دا حکم به مې کو چې ګوره شرک مه کوئ، د الله نه ماسوا بل چاته سجدې مه لګوئ. نو دې کې دومره صبر ونه شو چې ایله زه 40 ورځو له ایله لاړم او دا بیا بدل شو او خفګان هم په دې ورته. او بیا هارون علیه السلام باره کې راځي چې هارون علیه السلام یې لومبی چې څنګه راغی نو قرآن وایي والقى الالواح، تخته یې وغورځولې. نو غورځولو مطلب دا نه چې ته مې تخته یې راوړې نو ور ویښتې، بلکې په تلوار یې زر کېښودې او ډایرکټ یې هارون علیه السلام راټینګ کړو. تفاسیرو لیکلي دي دې کې دا نه چې د هارون علیه السلام بې عزتي یې کوله، بلکې هغه ته مشر ورور د موسی علیه السلام 3 کاله ته مشر و. خو د هارون علیه السلام موسی علیه السلام دا خیال وکړ چې ته ما نایب جوړ کړی وې نو ستا نه دا قوم ولې داسې بل خوا لاړو، دې قوم ولې د سخي عبادت شروع کړو. هارون علیه السلام جواب ورکوي او څه ورته وایي قال يا ابن أم قومي فلا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. هارون علیہ السلام جواب کې وایي اے زما د مور زیه ما دا قوم منع کړی دی، مینه تو زاري مې ورته کړي دي، خو چونکې دی منل نه نو دا واقع موږ پرون ویلي ده چې سامري دی ته څه ووایي چې اله خدا د موسی علیه السلام د خپل اله هېر شوی دی، هغه هلته کې تللی دی او اله دلته پروت دی، خدای خو دلته دی. نو هارون علیه السلام وایي ما دا قوم منع کو باوجود د دې چې دی زما خبره نه منله او وکادو یقتلونني قریبه ده چې زه یم وجلی وي. او بل ځای کې فرمایي سورې طه کې چې تا به بیا وي اني خشیت ان تقول فرقت بین بني اسرائیل، تا به راته بیا وي کومې جنګ کولی چا سره نو ډلهبازۍ به جوړېدلې، نو تا به راته وي چې ای هارونه زه لاړمه نو قوم دې راته 2 ځایه کړو، ډلې دې پکې جوړې کړې، فرقې دې پکې جوړې کړې، نو ما خپل دعوت چلولی دی خو ته زما نه دي منلي. او ولا تأخذ بلحیتي دې ځای کې فرمایي چې زما ګیره مه نیسه. مفسرینو دا نقطه هم لیکلې ده چې د دې نه معلومیږي دا چې ګیره د هارون علیه السلام دومره وه چې په موټي کې راتلله، چې کم نارینه دي نو ګیره به دومره پرېږدي چې کم از کم یو موټی وي، ځکه چې وړه ګیره دا په موټي کې نه راځي د شریعت. او دغه رنګې څومره انبیا چې تیر شوي دي نو د ټولو انبیاو
د ټولو صحابه کرامو داسې یو صحابي تاسو نشئ ښولی چې هغه وایي چې دا به سنت دي نو زه خیر نور به عمل کوو په دې سنتو به عمل نه کوو کو دې کوو کو دې نه کوو ګیره داسې سنت نه دی چې کې او که نه کې نه بلکې څومره انبیا چې تیر شوي دي د ټولو دومره ګیره وه لکه څنګه چې قرآن ذکر کړه چې ولا تأخذ بلحیتي چې په موټي کې داسې ګیرېږي نو هارون موسی علیه السلام راغی او هارون علیه السلام یې د ګیرې نه نیولی نو هر چاته دا خاصه څومره نوجوانان وي دا الله پاک د نارینهو دپاره دا غوره کړې ده ولې کونې او خوښه نو په مخ پې وله نه راخېجوله نو که چاله یې راونه خېجئ نو هغه ته هم ځان بد ښکاري وي زه کوسه یم دا ولې منشته او علاجونه کوي او ډاکټرانو پسې ګرځي نو که د چا دپاره الله پاک خوښه کړې ده هغه یې چې ده نو خورئ ای کټکئ دا عظیمه ګناه ده دا داسې ګناه ده چې یو کس وي په بیت الله کې په خانه کعبه کې مونځ ته ولاړ دی مونځ ته هم ولاړ دی طواف هم کوي خو دا ګناه د سره شامله ده بعضې ټایم مونږ ته شیطان نه د زړه کې وسوسې واچوي نور عمل ټیک کړی دا ګیره خیر دی که څه خبره دي نور عمل ټیک کړه نه کوشش به دې دا کوو چې دا یو ګیره دې پرېښودله نو ډېر عملونه به داسې چې دا ګیره به تا د دې نه منې کوي پخپله به دا زړه وایي ګوره ته خلک به درته وایي چې ته امیر صاحب یې ګیره دې پرېښودې ده او دا هم کې دا هم کې نو خپله دا یو رکاوټ به د ګناهونو د بندیز راځي بل الله پاک د نارینهو دپاره خوښه کړه د زنانو دپاره نه ده خوښه کړې نو چې الله پاک کوم قانون جوړ کړی دی سی ویلي دي او مطلب څنګه خوښه ده د الله پاک هغه شانتې پرېږدي د شریعت موږ ته اختیار راکړی دی چې ګوره دومره مه پرېږده چې خلک ورپورې خاندي دومره مه اوږدو چې بیا بده ښکاري پیغمبر علیه السلام وی تاسو ګیرې پرېږدئ او برید چې دی نو دا خروئ او دغه رنګې ګیره یو موټی نه کم از کم چې دی نو ډېره خو نه یو موټی چې په موټي کې راځي د انسان دومره پرېښودل په هر کس لازمي دي نو هارون علیه السلام دې ځای کې فرمایي چې ای زما د مور زیه زما ګیره پرېږده او ولا زما ویښته هم پرېږده نو د دې نه دا نه معلومېږي چې موسی علیه السلام د خپل ورور سره زیاتې کوو ځکه هغه هم پیغمبر و د هغې اهانت یې کوو نه دا په دین کې په دې باندې عمل کو چې البغض لله چې دا څومره الله والا دي دی به د الله دپاره بغض ساتي نو چې قوم یې ولیده چې د بوتانو عبادت یې شروع کړی دی نو موسی هارون علیه السلام یې نایب جوړ کړ او لومبی په ده راغی تخته یې کېښودې لومبی په ده راغی دلته وی داسې دي دا تا دا خلک نه ده منع کړی ولې دی داسې کوي نو ولا تجعلني مع القوم الظالمین او ما د قوم ظالمانو سره ما مه شماره زه دی کې نه یم ما منع کړي دي بیا وروسته هارون علیه السلام د ځان دپاره او د رور دپاره دعا غواړي ولې یو یې خدا ده چې رور باندې راغی د هغې د سر نه مونیسو ځان ته یې راکاږو د ګیرې نه یې مونیسو بل د تورات تخته یې چې کومې راوړلې نو هغه یې په تلوار به سیټ ته کېښودلې راغی ډارې نو د دې ازاله چې دا ما غلطي وکړله ما نه داسې نه و په کار د الله نه دعا غواړي بیا به دې ایتونو کې رستو ولما رجع کله چې واپس شو موسی علیه السلام الی قومه خپل قوم ته د کوی تور نه واپس راغی غضبان اسپا ډېر غوسه و اسپا ډېر خپه قال وی فرمایل بئس ما خلفتموني ډېر بد خلیفه وي زما نه پس ډېر بد خلیفهګان وي زه خو به دې په تمه وم او تاسو لېږلی وم چې الله د کتاب راوړه د الله نه یو دستور راوړه نو زه هلته لاړم او تاسو زما خلیفهګان او نایبان وئ نو تاسو په بل روان شوئ عاجلتم امر ربکم تاسو تلوار وکړه په حکم د رب خپل کې د رب حکم ته مو انتظار هم ونه کړو او ایله 13 څلوېښتو ورځو له لاړم د سخي عبادت مو شروع کړو والقى الالواح کېښودلې تختی واخذ برأس اخیه وینیسو سر ضرور خپل یجره الیه چې ځان ته یې راکاږه قال اوی هارون علیه السلام قال ابن امه اوی هارون علیه السلام ای زما د مور زویه ان القوم بشک دا قوم دی خلکو استضعفوني د کمزورې ګڼلې ومه وکادو یقتلونني او نږدې وه چې وجلې وې زه فلا تشمت بي الاعداء مخوشالوا فما بعد دشمنان ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زوا ما د قوم ظالمانو سرا قال وی موسی علیہ السلام رب اغفر لي اے رب زما بخنو کی ماتا ولی اخی او زما رورتا وادخلنا داخل کی منگا فی رحمتک بخبل رحمت کی وانت ارحم الراحمین او تپ رحم کون کی ډیر رحم کون کی واخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا الله مقتدى عمل توفيق نسك جسمه بسمو والد الله عمل توفيق نسك لا ناس تقبل منظورك. يا الله مقتدى إنك هدايتك يقولون نموساتي. يا الله سمر بماران دي كورون كذي اسبتالون كذي شفاء كاملة نسك. يا الله دام الجد ذاك يا الله بدين باندي آباد بديني دليل نوساتي. يا الله دام كورون بدين باندي آباد خوشانه راولي پریشانه خبرانه ختم کی. الله تزمن درازش ولا رضا نصیبك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.